هذان خصمان اختصموا فی ربهم. دا آیت کریمه مفسرین وایي چې د دې آیت نزول په باره د حمزه رضی الله عنه او د هغه د دوو صاحبینو د دوه ملګرو او په باره د عتبه او د هغه دوه صاحبین دوه ملګري د هغې په باره کې دا آیت کریمه نازل شوی دی. په ورځ د بدر باندې حمزه او دوه صاحبین نورو دوه ملګري نورو او عتبه د مشرکینو نه او دوه ورسره نور مددګارانو دوی د بدر په ورځ باندې مبارزه کوله، مقابله کوله. نو ابو ذر رضی الله عنه به قسمن ویل چې دا آیت د دوی په باره کې نازل شوی دی. امام قتاده وی رحمه الله وی دا آیت کریمه هذان خصمان اختصموا فی ربهم دو بحث کون کی دی چې په باره د خپل رب کې بحث کوي. دا آیت کریمه د اهل کتاب او د مسلمانانو په باره کې نازل شوی دی. د دینه مراد اهل کتاب دی او مسلمانان تری مراد دی. په عهد نبوي کې چې کوم اهل کتاب او کوم صحابه کرامو دا غي په باره کې د آیت نازل شوی دی. دوی سم مخاصمه کوله فی ربهم په باره د خپل رب کې څه بحث کو. دی اهل کتاب بویل وی کتابنا قبل کتابکم وی زمون کتاب چې دی تورات ستاسو د کتاب نمخ کې نازل شوی. دغه رنګ نصارا او بویل چې زمون کتاب انجیل ستاسو د کتاب نمخ کې نازل شوی دی او زمونږ نبی موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ستاسو د نبی نه مخکې راغلی دي. نو مونږه په الله تبارک وتعالى باندې ډیر لایق یو او مونږ د الله ډیر محبوبان یو او د الله پنځ ډیر اولا یو. صحابه کرام ورته جواب کیویل چې کتابنا یقضی فی الکتاب کلها مونږ ته چې الله کوم کتاب را کړی دی دا د ټولو کتابونو په باره کې فیصله کوي او دا په